شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ملګرو زه له نوښار پیرپیایي کلي کې د مسکین خیلو اجرې سره خوا کې چې کوم بره ټینکۍ د سره ولاړ یم. د دې ځای د محلې والو راغوستی یم او د دې ځای کې د اوبو څه مسله ده، په دې باندې به لالا دین هم تپوس کوو او تاسو له به زه په کلیپونو کې هم ښیم. نو السلام علیکم لالا. مسله باندې خو پوهېږو نه چې کوم ځای نه لیک دی او دا لیک دی د ډېره وخه او دا اوبه چې دغه دي بهیږي تاسو دغه وایشته او نور پرې موږ نه پوهېږو چې دا د کوم ځای نه کوم پیپ دی، د اوبو د خطو پیپ دی که نه د سپلایي والا پیپ دی د کلي، نو خو لیک ډېر زیات دی. لالا دې نه تاسو څه خطره ده، څه اندېښه ترې لګوئ که نه چې دا تاسو له کوم مسایل جوړېږي؟ نو مسایل دا دی چې بس دا ټول ملک یې ځنګل کو لیک دی او نور خدا خوا سکیم نادیره ده زیمي که بس ادیره زیمي که زیره زیم شو او دا اوبدي کوم داسې په دې کورونو اړخ له هم را روان دی؟ دا لیک هو را روان دی خو دلته لار نه خو راوړېدلې لا نه دی تر اوسه، یعنې کورونو پورې نه دی راوړېدلی، دغه بره دی دا لارې ناخوا ډېرې ترې جوړېږي چې هغه خبره اوبه بهېږي نو څه مسله خو به ترې جوړېږي ورانې به کوي که نه، دا خو چې کوم خوا ځي اوبه ورانې کوي. خیر دی. تاسو ولې ضرور دغه ځای حوالې ساته څه وی؟ نو بس صاحب دغه لیکونه مې ورته وښوول او ته هم صحیح کړ او دغه لیکونه دي نو د دې نه خو ورانې هم کېږي او د مقبرې ته هم ترې نقصان دی. نو بس دا مهرباني ده چې دا لیک راسي به خامخا، اوس خو لا لږ دی د لارې پورې راغلی دی، بیا ورو ورو د مږو د سوړو سره هم راځي اوبه او بیا نقصان پیدا کوي. ملګرو څنګه چې تاسو په کلیپونو کې به وګورئ واقعي هغه اوبه ډېرې تیزۍ سره روانې دي او غټ لیک دی، بلکې ډېر ځایونه چې کوم دي نو خراب کړي دي. ولله هم چې دې نه څه نقصان وشي نو زما پبلک هیلث ته او د مشرانو افسران بالا ته درخواست دی چې دې باندې نوټس والي او دې باندې ضایع کېدل هسې ښه کار نه دی او چې دا هېڅ بې سه ضایع کېږي چاله نه رسي. خامخا خلکو سره سبا که دلته د یو کنده کې اوبه ولاړې او یکې سپی پیشو هر څه مړه شو دلته اوبه څښل راغه نو هغه اوبه به دا ټول کلیس کې بیا. نو زما د پبلک هیلث مشرانو افسرانو بالا ته درخواست دی چې په دې باندې فوري اکشن والي او دې باندې څه کار روان کړي. خپلو دواګانو کې مو یاد ساتئ. د الله السلام علیکم. دا اوبه دي دا لیک دی، دا اوبه د الله کې بګې شي دا لاندې دي کولونو کې دی په دې هم جوړېږي د خلکو مکانونه یې کرک کړه. د دې څه غور پکار دا خو د ډېر وخت ناته لیک دی دا نن نه دی او دا بلا اوبه ضایع کېږي. خو دې کې داسې د لارو کوڅو کې دې په دې نور لیکونه هم دي دا آبادۍ له ډېر زیات نقصان ورکوي. د دې غور پکار دی خو دا نخواست سبا له به دا پیرپیایي د دې د لاسه کې بني ولې دې کې د موږو سوړي شته هر رنګه سوړي شته دا اوبه خو لاته ایسارېږي نه دا خوځي رګونه یې جوړ کړي دي اوبه چرته نه چرته خوځي که نه. او جی او بقایا خیره کې دا صرف به یې مناتې منله کوم